فلا هادي له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الساعة آتية أكاد أخفيها. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل من صلى وصام، وبعدد كل من قعد وقام، وبعدد كل حجر وشجر ومدر ووبر، وبعدد نجوم السماء وقطرات المطر. صرف څو خبرې درته کوم، بیا به دعا کوو انشاءالله. طالبانو تلواره د ځي لرې لرې ځایو ته. خبره صرف پر دا اوس پیشني حالات باندې درته کوم چې څه حالات روان دي، څه حالات به راسي، څه حالات روان دي، څه حالات به راسي، او زموږ دپاره څه کول پکار دي. څه حالات روان دي، څه حالات به راسي، او زموږ دپاره څه کول پکار دي. بس صرف پر دې موضوع مجلس درته کوم. الله سبحانه وتعالی دنیا پیدا کړې ده د ختمېدو دپاره. الله جل جلاله دنیا پیدا کړې ده د ختمېدو دپاره. دا دنیا به ختمیږي. قرآن کې چې الله جل جلاله ماته ته قاعده درښولې وه، څونه صیغې استعمال کړي دي د قیامت دپاره. دا ګردې صیغې د ماضي دي. اذا وقعت الواقعه، اذا الشمس كورت، اذا السماء انفطرت، چې څونه صیغې دي ګردې د ماضي دي. او تی په معنی کې قاعده ویلې ده چې یو شی واقع کېږي په استقبال کې او صیغه د ماضي ورته استعمال سي، دې دا معنا چې بس دا شی کار، دا کار سوی وبوله، بس دا کار وسو، خالی وخت یې پاته دی. د انبیاو سلسله الله تعالی وچلوله. بیا وویل چې دغه نبي چې تی ته درغلی دا آخري نبي دی. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. دا آخري نبي دی. د ما بعد بل نبی نه راځي. او کتاب چې راکړي ول دا آخري کتاب دی. د ما بعد بل کتاب نه راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم با و صحابو ته همیشه ویل چې انا والقیامه، زو قیامت کها وها، موږ داسې سره راغلي لکه دا دوې ګوتې، یعنی چې څه وخت به باد تیز راوالوتی، یا به تیز باران شروع سو، یا به تاریکه و ګړ جوړ سو، الله حبیب به فورن پر نپلو سو چې قیامت خو نه سو. یعنی صحابه او نبی په هغو شپو کې ول قیامت خو نه سو. اوس خو بیخي ډېر وخت تېر سوی، اوس خو بیخي ډېر وخت تېر سوی. نو طالبانو سم متوجه سي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث په مجموعه کې تقریبا 2 کوچني علامات د قیامت ښوولي دي. څو علامات؟ 2 علامات. تقریبا په 1990 کې علما وویل چې د قیامت 2 علامتونه کوچني مکمل پردي، مکمل پردي. 2 علامات مکمل پردي، یو علامه هم نه ده پاتې. صرف غټې علامې پاتې دي د قیامت. په غټو علامو کې اول علامه مهدي ده، د مهدي علیه السلام ظهور. دویمه غټه علامه د دجال ظهور دی. دریم غټه علامه نزول عیسی علیه السلام. بیدار یاست؟ تی ته وایم چې مهدي علیه السلام رالی، نو دا یې غټو علامو اول علامه ده. نو قیامت ته دې دا معنا چې انتهایی قریب دی، انتهایی قریب دی.
مهدي علیه السلام ظهور حد فاصل دی د صغرا او د کبرا علاماتو په مابین کې حد فاصل دی څه مې درته وویل مهدي علیه السلام راتګ د صغرا او د کبرا علاماتو په مابین کې حد فاصل دی حد فاصل دا معنا چې څنګه مهدي ظهور وکړي معنا غټ علامات شروع سو چې څنګه مهدي ظهور وکړي غټ علامات شروع سو د قیامت زړګیه د برای ماستنه راسي تر دا اوسه پورې مې دغه حدیثونه راکتل راجمع کول مې چې د مهدي وراتګ ته څو وخت تقریبا پاته د مهدي وراتګ ته تقریبا څو وخت پاته بعض علماو له نن زه 50 کاله مخکې 90 کاله مخکې کتابونه لیکلي هغو نیټه ورکړې د 2021 بعض علماو 2023 بعض علماو 2028 نیټه ورکړې ده چې په دې کې به مهدي علیه السلام ظهور کوي موږ په 23 کې لګیا یو راځي په تا کال باندې خو لیکن د ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت ما نن سهار پیدا کړي او معتمد روایت دی بیخي ډېرو کتابو نیولی دي پاکې لیکلي دي چې څه وخت امارت اسلامیه ته د افغانستان باچهي وسپارل سي چې څه وخت امارت اسلامیه ته د افغانستان باچهي وسپارل سي د دغه وخته چې ونیسي د مهدي تر ظهورو پورې 72 میاشتې دي صرف 72 میاشتې دي 72 میاشتې 6 کاله جوړېږي نو د دې دا معنا چې په 2023 کې امارت اسلامیه ته حکومت وسپارل سو نو د مهدي د ظهور وخت به تقریبا غالبا 2029 دی او راځي په تا کال باندې د مهدي علیه السلام بیا ورته ګوره د ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت چې څه وخت امارت اسلامیه ته د افغانستان حکومت وسپارل سي له هغه وخته زه بیا د مهدي تر ظهورو پورې به تقریبا 72 میاشتې 72 میاشتې 12 چک 72 72 میاشتې 6 کاله جوړېږي نو د هغه حدیث لرویه تقریبا غالبا د مهدي و ظهور ته 6 کاله پاته دي د امارت اسلامي هم نیم کال تېر سوی دی 6 میاشتې خو بیا پوره سوي نو اوویشتمه میاشتې شروع ده نو تقریبا غالبا په هغه لحاظ باندې 5.5 کاله نور پاته دي څو کاله نور پاته 5.5 کاله نور پاته خو اوس دلته خبرې بیخي ډېرې دي خو ما زه یو څو حدیثه درته وایم د مهدي د انتهایي قرب علامات به چې شي تقریبا غالبا سره پره دي نبی علیه الصلاة والسلام وایي پر مشرق باندې یعنی پر افغانستان باندې کفر سر راو بولی سم متوجه سي کفر به سر راو بولی کفر به یو مخ تر 15 جنډې لاندې راسي داسې به پر راسي پر دې قوم لکه پر کاسه چې خلق سر رابولي دی به پر راسي د الله د حبیب قربان سم بیا وویل د کندې کنیډا شي کندا په حدیث کې ټکی د کندا راغلی د دې مشر به غټ چیپا پارمی به د دې ناټو د شي د کندا د فوج جرنیل به د دوی جرنیلی نبی اسلامي علامت شو ولید چې دا به په پښو ګوډي او بیخي ډېر بیجونه به لګولي نو د کنیډا ریچارډ بایزر دا د ناټو مشر و دا چې افغانستان ته راغلی پر بیساکیانو راغلی دوی لکړې لګولې د الله حبیب ویلي چې په پښو به ګوډي او د الله حبیب ویلي چې پر دې ځي به دونه زیات بیجونه یي چې په دنیا کې به د چا دونه بیجونه نه یې لګېدلي خبیث چې راغلی په
په کابل کې یقیني په ټوله دنیا کې تر اوسه چا دونه بېجونه نه لیدلي له وژې را شروع سوي وو تر نامه پورې را رسېدل دونه بېجونه یې لګولي وو او د الله حبیب ویلي وو چې دا به له کندازه راځي کندا مانه کنیډا چې هر وخت دا فوج رالی دلته وجنګېدی دا به برته ځي دا لشکر به الله جل جلاله ماتوي او دا به یو عجیبه خلکو ته حکومت ور وسپارل سي او دا به عجبه خلک نبی علیه الصلاة والسلام د امارت اسلامی علامات بیان کړي څو علامه یې بیان کړي د ابو هریره رضی الله عنه روایت اول روایت دا دی چې د امارت به عجبه مشرانې نبی علیه السلام وایي سپین کالي تورې لنګوټې وي یو مخ به سپین کالي تورې لنګوټې وي نن ته وګورې د امارت مشران اکثره سپین کالي په غاړه کوي او تورې لنګۍ تړي د الله حبیب وایي ډېره نادره درنه جامه وي یعنې روب به لري باروبه جامه وي او د دې مشران به اکثره سرایان وي او د دې مشران به اکثره په کنایي باندې یادېږي کنایي دا معنه یعنې تخلص به لري امیر خان متقي وکیل احمد متوکل پلانکی ګرد به خپل ځان ته تخلصات لري او یی به اکثره سرایان او دا د مهدي په لشکر کې هغه عظیم غټ لشکر دغه دی نبی علیه الصلاة والسلام وایي د مهدي اول واره مرسته د مهدي تایید اول واره دغه خلک کوي د مهدي تایید اول واره دغه خلک کوي نبی علیه الصلاة والسلام د هلمندیانو تعریف هم کړی چې له لیرې ورته ګورې د دغه فوج لشکر به دی معلومیږي تاسې اوښتې رابار کړي دي دونه غټه لنګوټه به یې تړلي یقیني او د الله حبیب وایي ډېر سرایي کالي به یې په غاړه او چې پر میډیا راشي خلک به ډېر روب ځینې کوي چې پر میډیا راشي خلک به ډېر روب ځینې کوي قدرتي به بولي ځینې بهیر چې دا څه رقم خطرناکه خلک خبر مې سر خلاص کیسه سره دا رقم ده والله العظیم اوس مهدي راځي دا خې هغه مخکینی علامې دي پل نږدې علامې چې پل نږدې چې دا بالکل نو دلته نو بالکل بس دی اوس اعلان کوي دا پل نږدې علامات یې چې دي پل نږدې بیداره یاست پل نږدې علامات یې د الله حبیب دی بیانوي چې روس چاینا شمالي کوریا دغه ملکونه او د روم به خبرې سرتودې سي سرتودې به سي نه دي سر په خلاص خلک وایي نن چې روس پر دې ملک باندې حمله کړې د چش نومېږي یوکرین پر دې جنگ لګېږي د الله حبیب وایي جنگ د دوی د لګېږي اټمي جنگ لګېږي پر دې نه لګېږي پر شام لګېږي اصل کې د دوی د جنگ پر شام راځي نبی علیه الصلاة والسلام وایي کرمانیان به ورته وایي چې کومې اوبه ته یې نیولي دي د عربو دریابونه دا دریابونه خالي کوي ځي ولاړ شي خپلو وطنو ته دوی به ورته نه ځو الله حبیب وایي ځي ولاړ شي دوی به ورته نه ځو الله حبیب وایي دوی به ورته وایي ځي ولاړ شي دوی به ورته نه ځو په شام کې به سر جنجال شي د دغه ځای زه به اټمي جنګ ولګېږي اټمي جنگ به ولګېږي نبی علیه الصلاة والسلام وایي اټمي جنگ به ولګېږي خطرناکه جنگ داسې جنگ چې دونه مړي به وکړي چې د بابا آدم زه تر دا ورځې پورې به دونه مړي نه وي سوي لکه په دغه ورځ چې کوم مړي کېږي دو تیایي اکثریت به ځي له مابینه د دنیا آبادي نن شپږ اربه ده څلور به زنځي دوه به پاتېږي څلور اربه انسانان به له مابینه ځي دا جنگ څه وخت لګېږي د دې جنگ په رک مابین کې مهدي راځي
د دې جنگ وایه یاره چې جنگ څنګه ولګېدي بس معدې ظهور کوي. څوک وایه تر جنگ به یو 3-4 ورځې مخکې اعلان کوي، څوک وایه د جنگ به یو 4-5 ورځې بعد اعلان کوي، څوک وایي نه. دغه روایتونه دغه تایید د دې د ډېر ملاوي د جنگ فرق مابین کې معدې ظهور کوي. نن دا جنگ داسې سر راغلی د دې اټمي جنگ ته که ډېر وخت پاته دی 15 کاله بالا نه دی پاته. دا جنگ به لګېږي ضرور به ضرور، ټوله نړۍ و دې ته انتظار. او جنگ به لګېږي د روس، چاینا او ایران، شمالي کوریا، دا ملکونه به په یوه خوای او روم به په بله خوای. دا جنگ به لګېږي او مسلمانان به له امریکې سره درېږي او امریکا به دوکه ورکړي، وایي تی له موږ سره ودرېږي، موږ به دا ښه در سره وکړو. لیکن چې څنګه هغه جنگ وګټي فوراً پر مسلمانانو جنگ شروع کېږي. اترګردو غټ خطرناکه جنگ د اټمي بعد جنگ، نبي علیه الصلاة والسلام ملحمة الکبرا ورته ویلي، غټ د غوښو جنگ، هغه د مهدي او د روم په مابین کې لګېږي په شام کې. نو اوس ګوره څو قریبي علامات در ښیم. یوه علامه دا د دوی دوه به داسې سر په سره سره، دا څوک؟ روس او امریکا، دی به سر په سره چې په دا شپو کې دی نږدې نبي علیه السلام مهدي راځي. دویم اټمي جنگ به لګېږي. دریم دریای فرات په عراق کې چې کوم دریاب دی، غټ دریاب، دریای فرات، دغه دریای فرات به د سونې غر راپورته کړي. دغه سونې پر غره باندې به جنگ شروع شي. نبي علیه السلام وایي پام کوئ قطعا چې نږدې ورنسئ، چې ګرد غر د سونې درکوي چې ورنسئ. پر دې به ډېر خطرناکه جنگ لګېږي. دا د مهدي د ظهور انتهایي قریبي علامات. دا به څنګه ښکاره کېږي؟ نو اوس غوږ ونیسئ. د دریای فرات ګردې اوبه له ترکیې راځي. ترکیې اوس یو ډیم شروع کړی، ابلیسیو ورته وایي، بیخي ډېر غټ ډیم دی، ابلیسیو ورته وایي. دی راولاړېږي د فرات اوبه ګرځي ابلیسیو ته، چې ابلیسیو ته اوبه وګرځلې په عراق فرات به وچسي، فرات دریاب به وچسي. چې وچسي په فرات کې دننه چې کوم د سونې غر دی هغه به ښکاره سي. سخته جنگ به پر شروع سي. دا د مهدي د ظهور انتهایي قریبي علامه ده چې د سونې غر به په فرات کې ښکاره سي. او طالبان به جنگ وګټي، امریکا به شکست وخوري. دا بیا ډېر قریبي علامه ده. طالبان ته به حکومت وسپارل شي، دا بیا ډېره قریبي علامه ده. تر ګردو قریبي علامه یې چې شته. سم غوږ ونیسئ. نبي علیه الصلاة والسلام وایي د سعودي د باچا به د حیوان نوم وي، فهد ښیي. فهد په عربي کې پړانګ ته وایي، د حیوان نوم وي. دا به مړ سي. چې مړ سي د ده په خاندان کې به یو سړی راپورته شي، د ده په ورونو کې شاه سلمان شي. هغه به بېهودی، هغه به باچي بجای د خپل ځان و زوی ته به حواله کړي، محمد بن سلمان شي، او زوی به د یوه چا نه یې خوښ. صحیح ده. چې مهدي ظهور کوي تر هغه 3 میاشتې مخکې یا 2 میاشتې مخکې به شاه سلمان مړ سي. شاه سلمان به مړ سي. شاه سلمان چې مړ سو، دغه به باچي وختي زوی ته ورکړي. د شاه سلمان د ورونو او د شاه سلمان د ورېرونو او د شاه محمد به جنگ سره ولګېږي. په ټوله سعودي کې به وینې وبهیږي، خصوصا پر جمرة العقبه باندې، یعنی پر لوی شیطان. په دغه کال به حاجیان ګرده لوټ سي، د عوام به راشوه سي، امیر به نه لري. دونه سختترین جنگ به وسي، ډېرې بدې وینې به تویې سي. په دا مابین کې به مهدي ظهور کوي او مهدي علیه السلام به د سعودي باچا کېږي او امیر به جوړېږي. څونه سره نږدې دی. شاه سلمان به مري، شاه محمد به باچا جوړېږي، پر شاه محمد به جنگ کېږي. جنگ بعد به فوراً مهدي په دغه جنگ فرق مابین کې ظهور کوي. تر دې به بل غټه قیمتي علامه ویښ یاست. د روژې د میاشتې پر 15 د روژې د میاشتې پر 15 په اسمان کې غږ کېږي. په اسمان کې غږ کېږي.
پرت د 15 په شپه باندې چې دا شپه 15 په دا شپه غږ کېږي. غږ به په 3700 ژبو باندې خلک په پوه شي چې دا څه وایي. پښتانه به په پښتو په پوه شي، بلوڅ به په بلوچي په پوه شي، پنجابی به په پنجابي په پوه شي، فارسي به په فارسي په پوه شي. دا څه وایي؟ ابه دغه وایي چې تیاری ونیسئ معدې درلی. د روژې پر 15 دا اعلان کېږي. د کشنې اختر په میاشت کې په ذوالحجه کې سخته فتنې جوړېږي، ټوله دنیا نیسي، شور شرابه، جنجالونه، جګړې، فسادونه. اسلامي ملکو به په خپل آپس کې سره جنګ سي. په پوه سې که نه؟ د کوم میاشتې؟ نه، د شوال په میاشت کې، د شوال په میاشت کې، د شوال په میاشت کې. صحیح ده؟ نبی علیه الصلاة والسلام وایي د ذوالقعدې په میاشت کې د جمعې پر ورځ چې میلمنځ وکړي، سارغه کور ته به راسي، دروازې به په ځان پسې ټینګې وتړئ، اورې که نه؟ کړکیانې به ټینګې وتړئ او بیده به سئ او پر ځان به شړۍ دا ټینګ واچوئ توس، او اورې که نه؟ او د 9 میاشتو راشن به جمع کوي. بیا پر 8 یا 9 بجې دا څاښت په خوا کې، د اشراق په خوا کې یو ډېر عظیم ټک کېږي، ډېر عظیم ټک کېږي. علما لیکي چې دا ټک د 2 شیانو امکان شته. یو دا امکان شته آسماني سیاره به له مځکې سره وموښلي. دویم دا امکان دی چې دا ایټم دی، لیکن په حقیقت کې دا ایټم دی. ایټم به استعمالیږي د جمعې پر ورځ او د سهار د لمانځه بعد، خاص د اشراق په وخت کې. په پوه سوس که نه؟ نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې څنګه دا جنګ ولګېدی. د الله حبیب وایي دا جنګ به وه. په دې کې علماو کلمونه کش کړي. 2 شپې به وي، 2 میاشتې به وي، 2 کاله به وي. لیکن نن سبا علما چې د ایټم و توانو ته ګوري، وایي دا زیات څه زیات 2 شپې دی، زیات څه زیات 2 شپې دی. د الله حبیب وایي څه وخت چې معدې زور کوي او ایټمي جنګ لګېږي، په دغه وخت کې به هند او سند سخته په غاړه کې سره لوېدلي، پاکستان و هندوستان ښیي. هند به راولاړ شي، پر سند به حمله وکړي، سند به خراب کړي. سین به راولاړ شي، پر هند به حمله وکړي، چین ښیي. چین به پر هند وکړي، هند به پر سند وکړي. چې تر څو پورې ایټم استعمال نه شي او عظیم جنګ ونه شي، د ملکو بارډرونه نه ختمیږي. چې بارډر ختم نه شي، امارت اسلامي راتلی نه شي، د بارډرونو به ختمیږي. اورې که نه؟ په اوله 2مه میاشت به دلته په کوټه کې د امارت اسلامي بچي، بلکې تر لاهور تر کراچي پورې. نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې مهدي به له هغه ځایه حکم وکړي چې نیم پارس ته متوجه سي، طالبان به په ایران ننوځي. نیم چاینا ته متوجه سي، طالبان به په چینا ننوځي. نیم روسیې ته متوجه سي، طالبان به په روسیې ننوځي. واورئ، زه دا اوس زیری در کوم، د روس، د چاینا، د هندوستان، د پاکستان، د ایران، د دغو ګردو علاقو فاتحین دغه امارت اسلامیه ده. د دې بچي به پر دا ګرده ځای د الله حبیب وایي، زه خو نه وایم، دا به ګرده دلته راځي، دا به بچي کوي. په خبر مې سر خلاص. انتهایی قریب دی وخت، انتهایی قریب دی وخت. دا خو مې دا درته وویل چې اوس څه راځي. مهدي علیه الصلاة والسلام چې ظهور وکړي، پرپ پر 2م کال باندې دجال راځي. پرپ پر 2م کال دجال راځي. 2م کال دجال راځي. دجال له کومې خوا راځي؟ دجال له ایرانه راځي، له ایرانه. دا خنجران ګرده دجالین دي، دا نه دي دا شیګان. او یوه خبر زما د واورئ، د الله حبیب عجبه خبره کړې ده، الله اکبر، د قربان سم. وایي په دې دجال به ډېر څوک پسې چې د ده لښکر دی. د الله حبیب وایي تخته تخته کشني کشني سترګې وي، لنډۍ لنډۍ پوزې وي او ګول کماني رنګونه وي. دا د مریاباد غول ښیي.
دغه شیګان دغه هزارګان به په پسې د الله حبیب وایي په پوه شې که نه تخته تخته سترګې وي کشنې کشنې پزې وي ګول کماني رنګونه وي داسې ګول ګول رنګونه وي ویښته به پر بدن کمي دغه به په پسې دا به د دجال لشکري دجال راوځي له ایرانه دا اوس لا درته وایم د ایران او د شام او د عراق د درو سره د کشنۍ جزیره ده په مابین کې په دا کې بندي دی راوځي او دی اول اصفهان یهود په پسې کېږي له دا ځای راځي نو کوټې والا خوا مه بدوي دلته هم نه راځي دجال ولې دلته اسلام ډېر دی که اسلام ډېر نه دی مسلمانان ډېر دي دا خبیث په هغه ملکو کې ګرځي چې چیرې اسلام ډېر چیرې مسلمانان ډېر مهدي علیه صلات وسلام به په دا وخت کې به مهدي علیه السلام په یوروپ ننوتلی په یوروپ ویټیکا د یو ځای ملک دی د هغه نوم دی مهدي علیه صلات وسلام به تر هغه ځایه پورې رسېدلی په پوه شې که نه بیت المقدس به فتح سوی او یهود به ټوله مردار سوي چې لږ پاته چې هغه به ګرده وتښتېږي یوروپ په دا شپو کې به بیت المقدس فتح په خبر دي سر خلاص د مهدي رخ په عربو د یوروپ په خوا دی د امارت اسلامي رخ په دې خوا دی نو اوس یوه خبره زما د سمه واورئ طالبانو په دې پسې به بیا ارمان کوئ چې موږ څه بېکاره عقیده جوړه کړې وه نبي علیه صلات وسلام وایي د مهدي مدد به الله سبحانه وتعالی په دوو قوتو وکړي د مهدي مدد به الله سبحانه وتعالی په دوو قوتو وکړي یو قوت به امارت اسلامی یو قوت به تبلیغي جماعت نبی علیه صلات وسلام وایي اکثره لشکر به په نړۍ کې هغه جماعت چې له جنګ سره بلکل ناولده بلکل به په جنګ نه پوهېږي لیکن دننه به تقواداره مخلوق دا به د مهدي د لشکر غټ اهمه حصه دی الله جل جلاله به له خپل غیب له خزانو جنګ ورزده کړي نو زه بیا درته وایم د نن سبا بریلویان دا چې راولاړ سوي دي د تبلیغي جماعت په خلاف باندې پروپیګنډې کوي په خبر دي سر خلاص والله لازم زه په لس حدیثو در ثابتوم چې والله تبلیغي جماعت به د مهدي په لشکر کې یو غټ اهم لشکري الله حبیب وایي دیندار دایان بی لیکن صرف دونه قدر دی جنگ به نه ایزده له جنگ سره به بالکل ناشنایی د الله حبیب وایي دا خلک به د مهدي په لشکر کې غټ عظیمه حصه وي بیا به هغه وخت موږ شرمنده چې تبلیغیان او امارت اسلامیه سر په غاړه او دواړه د مهدي په لشکر کې رواني بیا به موږ وایي دا موږ څه ویل بیا نو څه پیدا کوي نن لا درته د خپلو عقایدو خیال وساتئ کتابونه ګوري اشراط الساعه ګوري قسم فتنې به راپورته سي د بریلویت په شکل قسم کیسې به راپورته سي د خلکو عقاید به چور کوي خیر خبر مې دا درته کول دجال به راځي د مهدي په اووم کال باندې په اووم کال 14 میاشتې تېروي په دنیا کې څو تېروي خطرناک عظیمه فتنه ده الله اکبر نو علیه السلام له نن زه 5000 کاله 6000 کاله مخکې تېر سوی نو علیه صلات وسلام خپل امت له دې خبیثه ویرولی دي خدای ته مې وساتې من فتنة المسیح الدجال خدای ته مې د دې دجال له فتنې وساتې دونه عظیمه فتنه ده الله پاک دونه قوت ورکړی دی یو کلي ته به راسي وي پر ما ایمان راوړه هغه یې نه راوړو دا د کلي د حیوانان دا بوټي اورې که نه دا خسمانان دا کیتیانې میتیانې غنم چې خلکو کرلي وو هغو ته به لازدی کوئ راځئ ګرد به پسې روان سي شپانه ته به وایي زه خدای ما باندې ایمان راوړه شپانه به ورته یا زه خدای خو په اسمانو کې ته دلته څنګه راشې وسوی وایي که مې ستا مور پلار را ژوندي که بیا خو مې منې وایي مې د شپانه به دی ولاړ یې وې د مور قبر یې وې د پلار قبر یې دا خبیث به ورته ودرېږي ولاړ څه زما په حکم د مور قبر به هم لچ سي د پلار قبر به هم لچ سي دواړه به مور پلار به را ژوندي سي د دجال پر څنګ به ودرېږي بیا به ورته وایي زویه دا واقع خدای دی دا ومنئ وایي شپانه به ایمان پر راوړي دا په حقیقت کې دوه شیطانان دي له قبره راپورته کېږي یو یې د مور په شکل یو یې د پلار دونه عظیمه فتنه ده چې دا مازې راووتې ټوله مړي په پوه شي چې هغه دی راووتې ټوله مړي په خبر شي چې هغه دی راووتې
دونه عظیمه فتنه ده او دا وخت به ډېر دې خوا دې خوا دې خوا هغه صاحب دې خوا یا هغه خوا هلته دلته ځای ورکړي هغه صاحب اوس نو راسه بس ختم سو بیان ختم سو نور بیان نه کوم بیا خپله کتابونه وګورئ یو کتاب در ښیم هغه پیدا کړئ ګورئ یې اورې که نه نو نورې خبرې نه درته کوم اوس نو راسه د مهدي په وخت کې د هر مجاهد د بدري درجه ده د بدري صحابه خو به پېژني تا ته وایم پر ورځ د قیامت د مهدي د لشکر او د بدري صحابي هېڅ فرق نشته دونه عظیم مقام الله تعالی ورکوي خو لیکن چې کوم سړی په جنګ کې پر شا وتښتېدي دي دغه توبه هم بیا نه قبلیږي ګوره یو قانون واوره چې ځای یو مقام غټ حیثیت لري هلته بیا ګناه هم دغونه غټ کار کوي د مهدي په وخت کې ایمان بچاول انتهایی مشکل دی فتنې به بیخي زیاتې لاره خوا به د کفر یلغاري نو اوس په دې وخت کې به علماو قربان سم امت تی درې شیان وښوي تی درې کاره په پابندي کوئ الله جل جلاله به د دجال له فتنې مو وساتي الله سبحانه وتعالی به تی ته قوت درکړي د مهدي ملګري به وکوي درې کاره به نه یې لکه بس دا درې کاره زه نن در ښیم دا ګردې خبرې مې د دا درو کار دپاره وایي که ته دا غواړې چې آینده زه به چا اوسم درې کاره به نه پرېږدې ټینګ په پابندي به یې کوې نو تی واده را سر کوئ یو کار به دا کوي 314 واره به در وجې استغفار وایه دا به نه یې لګوې بیا ته به چاوېږې کنې نه به چاوېږې 300 استغفار به وایه خپلې ګناه به حاضرې چې رب کریمه دا ګناه مې په سترګو وکړه دا مې په غوږو وکړه دا مې وکړه دا مې په لاس وکړه دا به نه پرېږدې الله جل جلاله به چې مهدي راځي ته به له ګناه پل پاکې پاک خلک به ملګري کوي یو او د دجال او تر دجال مخکې چې کوم فتنې را روان دي له دې زه د بچاوېدلو 2 طریقې دي بس هغه یوه ده سورة الشمس به نه پرېږدي والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها هر سهار هر ماښام یې وایه والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها تقي صاحب خو دونه سختي پر کوي وایي په کار ده چې یو کور نسي ځین خالي اورې او دریم د جمعې په ورځ باندې د مازدیګر تر لمانځه مخکې سوره کهف کوم څوک چې وایي د مهدي له فتنې به خلاص او تر مهدي مخکې له فتنو به خلاص نو څونه اسانه کارونه دي څو کاره دي درې کاره به کوې درې کاره به کوې یو به استغفار 314 واره وایه یو به سورة الشمس په پابندي وایه او دویم سوره کهف به پابندي د جمعې په ورځ وایه دا درې تا به چا وایي درې کاره به بیا نه کوي هغه بیا خطرناکه دي درې کاره به بیا نه کوي هغه ډېر خطرناک دي یو کار چې حرام مه خوره کوشش کوه د حلال حرام خوره سړی غټ ځای نشي پیدا کولی هلته مولي موسی خان صاحب هلته سم پر نالي کښېنه در واوړئ هلته در واوړئ شاباس حرام خوره سړي ته الله جل جلاله د عزت په نګاه نه ګوري حرام به نه دا یو بېادبي به نه کوې بېادبه سړی الله جل جلاله ته غټ مقام نه ورکوي بېادبه سړي د مسجد بېادبي سوه د کتاب بېادبي سوه د استاذ بېادبي سوه د مشایخو بېادبي سوه د بزرګانو بېادبي سوه که نه د دې سر به ډېر پام کوي بېادبي به نه کوي بېادبه سړی الله نه قبلوي یو بېادبه سړی الله نه قبلوي یو حرام خوره سړی الله نه قبلوي او دریم هغه تر ګردو خطرناکه مهلک اطمینه جوړي چې حسد او تکبر دی دا به له زړه باسي له یو شیخ سره به بیعت کوې چې تکبر او حسد دې زړه ته رانشي دا دونه خطرناکه دي که د هر چا زړه ته تکبر او حسد راغلی هغه په خپله نه جوړي اخته دی هغه به د بل د امت څه اصلاح وکړي درې کاره به نه کوئ حرام به نه خورئ بېادبي به نه کوئ له یو شیخ شرعي سره به بیعت کوئ چې ستی اصلاح وکړي ستی له زړه د تکبر و حسد وباسي او درې کاره به کوئ الله جل جلاله ته ډېر امید دی چې رب کریم به موږ ته د بدریانو دغه راکړي او دا یوه خبره واوره موږ ته به زموږ استاد ویل الله دې غریق و رحمت کړي حافظ فضل صاحب مرحوم ول که هر چا په مهدي سره په خوب کې بیعت وکړي دا به په ژوند کې خامخا ورسره کوي موږ ته به خپل استاد ویل والله اعلم ده له کومه ځایه ویل ما ته حواله نه ده رامعلومه
والله العظیم والله العظیم ما سره د خپلو طالبانو ما څو واره له مهدي سره بیعت کړی دی قسم په خدای ما څو واره بیعت ورسره کړی دی ما ته به مهدي توره راکړه ولاړ شه پلانکی حلال که پلانکی مړ که پلانکی قتل که دا اوس چې زه په کوم ځای کې زما کور دی دلته بیا زه راواستم زما تشکیل بیا دلته راکاوئ زه په هغه شپو کې نه پوهېدم ما به خپل استاد ته زه مهدي په خوب وینم زما طالبان هم بیعت ورسره کوي زه یې ورسره کوم دا څنګه کیسه ده ما ته خپل استاد حافظ فضل صاحب مرحوم ویل کیدی سي د امارت اسلامي مشران او طالبان به ستا شاګردان سي په دغه طریقه به ستا شاګردان چې دي د ده سره بیعت وکړي په خبر دې سر خلاص والله العظیم د دا اوداسه د الله په کور کې د دا دونه مجلس مخ ته درته وایم ما سره د شاګردانو څو واره ما بیعت له حضرت سره کړی دي او دا درته وایم خدای پاک موږ ته د مهدي بیعت را نصیب کوي دا درته وایم شپې بیخي لږ پاته دي نو زه ته دی وایم دا نفس دا تکبر دا په میډیا کې راتلل دا شو شا دا دندې بالای لکوه د دې وخت دی نه والله که د دې دی خپل نفس ته متوجه سي چې دا خبیث څنګه دباو کم حسد څنګه ختم کم تکبر څنګه ختم کم دا د دنیا عیش و عشرتونه شهوت څنګه ختم کم او د مهدي دپاره تیاري څنګه وکم ګوره طالبانو په امارت چې اوس یو کار شروع کړی دی که ته یې پام پر کړی دی امارت کله د ما ښه نومونه نه دي زده کله په یوه نامه باندې ټرینینګونه ورکوي 4 میاشتې 3 میاشتې ورکوي بیا فارغه سي نه دی وایي دا یوه کیته تیاره سوه دا بله کیته زما دې په رب عزالجلال قسم وي چې زه په موبایل کې ووینم عین د مهدي بوی ځینې ولاړېږي په خبر دې سر خلاصېږي که نه الله دې موږ ته ملګري را نصیب کړي د امارت نو بیا درته تبلیغي جماعت دی خانقاوې دي امارت اسلامیه دی دیني مدارس دي و دې ته په سپک نظر مه ګورئ ګرده ښه لګیا دي ښه کارونه کوي الحمدلله الحمدلله ګوره نبی علیه صلات وسلام وایي چې مهدي راسي ګوره یوه خبر واره مجاهد باندې 2 شیان لازمي دي په مجاهد 2 شیان لازمي دي اولاره به دعوت ورکوي دعوت به ورکوي چې دعوت یې نه وي ورکړی جهاد حرام دی کافر ته به یو وار دعوت ورکوي بیا به جنگ پر شروع کوي که دعوت نه ومني بیا به جنگ پر شروع کوي مهدي چې راځي یو کار به وختي ورته تمام سوی چې هغه د تبلیغي جماعت په شکل دی دعوت به ټولې نړۍ ته رسېدلی دی چې راشي بالا به جنگ شروع کوي هغه کار د دیانو خدای ځینې خې د زوی مړي زامنو موږ په خوله کې یو ټکر ویدلی دی وابی دی او پلنکی دی دا دنده یې لکوه دا هم د کفر یو ډېر عظیمه دغه د ګنډه ده په خبر دې سر خلاص و دا د مهدي لشکر دی هغو خپل کار کړی دی په پوه سوس ای طالبانو الله جل جلاله یو صدیق و چې هغه کار کاوی یو فاروق و چې هغه د دیناره شعبه کوی سو د هغه په ایمان خو موږ نه لرو موږ خو ګردې شعبې نه سو کولی یو به د دعوت کار کوي یو به د جهاد کار کوي یو به د خانقاه کار کوي یو به د مدرسې کار کوي زموږ کله دونه ایمانونه و دونه قوتونه کله و موږ خو ګرد کارونه نه سو کولی هر چا دپاره خدای خپل رجال پیدا کړي چې هر څونه غټ عالم چې ته یې لیدلی چې سیکل پنچر یې زده وي هلکه ته اوس تکي صاحب راول ورته د دا سیکله پنچر ولګو ولا کې در ولګي د پنچر دپاره خدای خپل سړي پیدا کړي د بخاري دپاره خپل سړي دي د زوی مړي زوی دا ګرد دنیا وله ما راولاړ شي یو جاز ولا کوالو زوی که نه دی یو مردار خور سړی ژیړ برېتونې به یې دواړه خړي او پتلون به یې په پښو وي داسې جاز به الوځي چې ورته نه د هر شي دپاره خدای خپل رجال پیدا کړي طالب وګوره تبلیغ وګوره ته تبلیغ کوی سې په قرآن کې وکړې هغه د زوی مړي د دونه زور غواړي یو بریلوی یو مردار خور پنجاپی به پر در راوځي 2 چکې به دې وایي ځه ولاړ شه نو که ته وې نو ته خدستي ورسره مردارۍ او تبلیغ د مردارۍ کار نه دی دا ته نه شې کولی د هغو دپاره بیا هغه خلک خدای پیدا کړي دي هغه بیا هر طرح برداشت کوي په خبر دې سر خلاص موږ استاد دی الله غریق رحمت الله دې غریق رحمت کړي حافظ فضل صاحب مرحوم عجبه قرآن الله پاک دې سړي ته ورزده کړی رحمه الله تعالی یو عجبه خبر به کول الله پاک په قرآن شریف کې د مؤمنانو 2 صفات بیان کړي څو صفات بیان کړي او دواړه رجال الله پیدا کړي دي هغه صفاتو خاوندان مؤمنان هم شته د دې صفاتو هم شته یو ځای وایي وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا زما خاص بندگانو دا خوی دي په مځکه سپک سپک رواني وایي دا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما چې جاهلو سره مخامخ شي بس وایي تا ته سلام دی ما چې ما پر لارې لکه دام د خدای خاص بندگان بل ځای به ولیجدو فیکم غلظه په کار دا چې کافر پتا کې دهشتګردي محسوسه کړي چې دا دهشتګرد دی
الله اکبر. یعنی ماده مؤمنان هم شته چې دهشتګرد دي لکه طالبان، او ماده مؤمنان هم شته چې هغه څوک دي وایه لکه تبلیغ والا عاجزه ملنګیان د مځکې پر سر ګرځي، خو دواړه د دین خدمت کوي. او یوه که د ډنډې ضرورت شو نو هغه به راغواړو واو هله 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 هلکه په هر چا کې بدماشاني که نه د دیندارو بدماشان چې دي هغه طالبان دي. واو په هر چا کې بدماشانو ټینګاني که نه زموږ ټینګان بیا څوک دي وایه دا زموږ ټینګان بیا طالبان دي. الحمدلله شکر دی الحمدلله. که موږ تبلیغي جماعت درلودی او مجاهد تنظیم مې نه درلودی نن به والله العظیم امریکایان به موږ ته زموږ په ښځو غوځې اچولې او موږ به ورته کتلی څه به مې نه سوی کولی. شکر دی الحمدلله چې ډنډمار جماعت لرو. الله پاک وایي تی دهشتګرد یاست. واو الله قرآن کې وایي ای دهشتګردو. الله اکبر. ما او تا ته الله دهشتګرد وایي وایي دا قدرتي دهشت و وحشت لري. دا د زوی مړي زوی هلمندی چې اوس په تصویر کې ښکاره کړي هلته په انګلینډ کې یا په زه دلته ځینې ویرېږم نو د هغو به هلته څه حالي زه دلته ویرېږم چې هلمندي چاړه راکښلي راونه کړي د هغو به هلته څه حالي. الله جل جلاله قدرتي په دې چارو کې. او زما دې د خدای په ذات قسم وي دا اوس یو طالب خط راکوي دا اوس یو طالب خط راکوي وایي ما صحابه په خوب ولیدل وایي هغو ولې ما دا طالبانو سره ډېره مینه ده دا ستا له طالبانو سره په خبر دې سر خلاص که نه. او دا عجبه موږ ته سوي دي واقعا دا صحابه ای که صحابه راپورت څو خالي پر تی غوځي اچي چې دغه موږ ته سوي دي دا څنګه راته سوي دي. ولا که دغه یې لنګوټي دي د صحابو دغه یې کالي لږ فرق یې کړی دي. وایه یاره د هغو د دې که څیرې څیرې کالي وي پینې به پکښې وي موږ لږ ماړه سوي نور یې ډېر فرق والله بالله که کړی دي. په خبر دې سر خلاص ووایست الحمدلله. ښه خلق خو یاست مګر په یوه شرط باندې تبلیغ به منئ. په قرآن کې دې تبلیغ نه ومنئ بیا دې نو زه هم ولا که ومنم. دا زما یو په والله دا زموږ د حضرت صاحب الله دې قبر له نورو ډک کړي عجبه مجموعي سړی و زموږ حضرت صاحب زما استاد حافظ فضل صاحب مرحوم دامد الله دې غریق رحمت کړي رحمه الله و رحمتا واسعه. عجب به غټه ښایسته عقیده بیا ده به موږ ته لالی دین د خدای دونه غټ دی دا لاس بیا دی څه بیا ویل ول دونه غټ دین دی تا دونه ښی دین جوړ کړی دی د خدای دین ډېر پراخ دی تر کابله محدوده نه دی ووایه د خدای دین ډېر پراخ دی تر کابله و تر کندهاره محدود نه دی. نړۍ ډېره غټه ده نړۍ ډېره غټه ده. دا خلکو له وروزه دا څه رقم کارونه کوي ورته هریان بس یو ادنا مثال یې در کوم. له ننه زه 10 کاله مخکې په فرانس کې مسلمانانو درخواست وکړي ول یو مسجد ته راپرېږدئ ټوله فرانس کې مسجد نه ور پرېښوئ. نن الحمدلله په فرانس کې 1400 خالي مدرسې دي. په یوه مدرسه کې 3.5 حافظان دي په یوه مدرسه کې 7,000 طالبان دي. دا ګرد تبلیغ برکات دي. ما او تا خو دلته په یو ملک کې محدود و محصوري او په ټوله نړۍ کې سره خواره دي. نو زه دی درته وایم دا زموږ تیورونه دي. اورې که نه خانقاه والا زموږ تیورونه دي مدارس والا زموږ تیورونه دي. دا ګرد زرما ټول یې زما نبي به په پسې وو مسلمانان یې ډېرول موږ کافران ډېره وو د زوی مړي جیبونه مو نه فتوا ډک دي وابی کافر وابی کافر وابی کافر. دا اوس څه دنده ده دا عین د کفر ګنډه ده. نبي امت ډېروي کې لږوي ووایه راته. حضرت امام صاحب رحمه الله په صحیح معنا د نبي پیروکار دي. و که په سلو کې 99% د ایمان کفر علامات پکښې 1% د ایمان ولا هم ګزاره ورسره وکړه ګزاره ورسره وکړه. دا زموږ امام صاحب وایي موږ حنفیان ول واده یم خبره نه یم چې په چا واده یم په پوه شئ که نه حنفیان یې نور حنفیت موږ پېژنو نه دوه خبر زموږ خوا خو به نه بدوئ د خدای په ذات مې قسم یې که یا افغانان یا ایرانیان یا پاکستانیان یا دا ملک والا هېڅوک هم نه حنفیت دونه پېژني نه دونه خدمت ورله کړی دی لکه هندوستانیانو. تی که حنفیت زده کوئ له هندوستانیان یې زده کړئ موږ تی په حنفیت نه پوهېږو رښتیا خبره ده. موږ ولکه د امام صاحب د پلار نوم سم زده دی که څنګه نور حنفیت خو یې لکه نو بس نور وخت مې نه اخمه او یقیني مې هم ستړي کاست په دوره کې مې هم ستړي کړي واست بعض طالبان زه بسان ځي ناوخته ده هغه ځي بس دعا کوو ختمو یې بیا ډوډۍ در کوو سمه ده صحیح ده. मेरे अजीज साथियों
वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारे और आपका साथ हमेशा रहे। अल्लाह हाफिज़।